باب ما جاء في اکل الارنب دا نن به عبارت زویم بیا بیا تاسو وایه باب دی په بیان د هغې احادیثو کې ګوره معنی مراد احادیث دی بس ما هغه احادیث جاء چې راغلی دي کاین دي په اکل د ارنب کې ارنب سوی ته وایي سوه پیژنې سوه ورته وایې لکه خرګوش بس مړه ځنګلي پیشو ده نو خرګوش او مولانا صاحب حیات الحیوان کې علامه دمیری لیکلی دي چې دا اوده کېږي خو مفتوحة الاعین سترګې کولوي سوه خوب کوي خو سترګې یې څه وي کولوي هغه لیکلی دي او دویمې څه لیکلی دي ډېر عجیبه خبره یې لیکلې ده دویمې دا لیکلی دي چې د دې حیض راځي د سوې باقاعده حیض راځي او دریم دا چې ډېر زیات بچي راوړي او واقعي چا چې ته یو جوړه سوې راوړه دې تماشه کوه دا نان سټاپ دي نان سټاپ پېژنې که نه یو شان بچي راوړي په موټروی ګرځي سفر کوي بلا بچي راوړي سوه نو سوه اکل الارنب هغې کې چې کوم احادیث دی هغه وایي وبه قال حدثنا محمود بن غيلان دا حالات مخجل ديوال كرا روان دي ما تاسو توينو ابو محمود بن غيلان عن قريب رازي قال حدثنا ابو داود دا ابو داود زمون دا ابو داود السجستاني دي قال حدثنا شعبة بن الحجاج او عن هشام بن زيد قال سمعت انسا دا انس حالات په جلد اول کې نږدې را روان دي سمعت انسا رضي الله تعالى عنه وعنهم عنه بده سره ولګي عنهم نور يقول انس سوي انفجنا پامو سول ارنبن سولرا سوي مو پاسولې پاسول پیژنې ورمنډم کړو په منډه شو تختې دي برنګې ختم وکړلې او مو زغلاولې دا زغلاولې ښکلې معنا ده او مو زغلاولې سوي په مر الزهران کې د زینوم دی فسعى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منډې والے اصحابو د خلفها رسته د سونه منډې ورپسې والے اوس ارنب مفرد هم د اسم جنس ته مولانا صاحب په قلیل او کثیر ټولو اطلاق کېږي او ها ضمیر په دې راځي شو چې مؤنث سماعي دی او یا اطلاق په ډېرو کېږي نو جمع په تعویل د جماعتون دا خوی چې ډېرې سوې وي منډې وي نو ضمیر د مفرد مؤنث ورته راجع کېږي ښه نو څه وي فادرکتها نو انس وي ما را لاندې کړه را لاندې کول څه دي ذبحه مې کړه ومې نیوله ما ونیوله را ومې موندله ومې نیوله فاخذتها را وامې غشته فاتیتو بها راتل مې په دې ابو طلحه د حضرت انس پلندرو د مور خاوند دی دا انس د پلار نوم مالک د انس او د مور ام سلیم وا نو ام سلیم ابو طلحه سره نکاح کړی وا نو دغه پلندرو نو هغه مې یوړه نو فذبحها بمروه پس سپینه تیږې ذبحه کړه فبعث معي بفخذها او بوركها الى النبي صلى الله عليه وسلم نو فبعث معي چې پخې کړه راول دا پکې مقدر دی نو څه ما ته ورشه د هارون دی رسول الله مبارک لی اوس یا ورک دی ورک د کوناټي هډوکي ته وایي ورک او یا هارون دی فاخذ دا یو سره رسول الله مبارک او معي دا چې د بل چا په واسطه ونه لېږله زما په واسطه ولېږله بعث معي ما سره بفخذها په فخذ ده دی او یا په کوناټي ده دی چاته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ودلته او راغی او کله دا احد الامرين راځي العدد اما فرد او زوج احد الامرين او کله د شک د پاره راځي نو چې کم دی او د شک د پاره راشي قانون او پیژنه مخکې به قال مقدري پوه شوې چې کم ځای کې او د شک د پاره راشي هلته به مخکې څه مقدري قال دلته قال مقدر کا اب څنګه شي فبعث معي بفخذها او قال بوركها نو د انس شرط شک نه دی
هغه ته خو یاد دي چې کوم شی مې وړی دی د انس چې کوم شاګرد هشام د هغه شرط کې هشام وای فبعثا چې انس وای بعث معي لما پلار چې ابو طلحه دی بعث معي لېږل کړی دی زما سره په فخذ داغې ما ته وی دا فخذ یو سا او قال بورکها او قال نو دا او قال بورکها دا چا مقوله شوا د هشام یا هشام وی چې ما ته انس قال ویلی دی بورکها زما شک دی چې فخذ ویلی دی او که ورکې ویلی دی الى النبي صلى الله عليه وسلم فاكله نو اخر رسول الله مبارک هو دا فخذ یادا ورک نو ته په سوال کوي چې خو مؤنث ضمیر د مذکر ورته ولې راجع کا نو په اعتبار د مذکور سره فقلت هشام وی فقلت لانس ما انس تاوي اكله هم در استفهام مقدر کا اكله حضور پاک دا فخذ یا ورک خوړلې دی قال نو انس وی قبله قبولې کا زما مخکې ونه خوړه خو قبولې کا نو قبولیت دلیل د حل دی کنه چې قبلې خودی د پاره چې خورم بکنه نو کې دي چې لک سات پسې خوړلې وي نو قبله دلیل د حل شو اوس به مولانا صاحب لک مخکې لاړ شو د حدیث نه مسائل معلومیږي هغه دا چې د سو ښکار کول شي دا دې بیا مسله معلومه شو دویم دې څه معلومه شوه چې سوی غوښه حلاله ده ځکه صحابه ورپسې منډې والې رسول الله مبارک له مورک راوړی دی او هغه قبول کړی دی د سوی غوښه هم حلاله شو دریم ته څه معلومه شوه په سپینه تیږه مروه سپینې تیږې ته وایي په هغې هم ذبحه کولی شي په هر هغه څیز ذبحه کولی چې تیره وي او احراق الدم کوي نور به تفصیل راځي صبر به کوي کتاب السوید کې به پوره تفصیل کوم دلته به چټ نه رالیږي چې کم شی پرې کول کې تافقه کې نه دی ویلې چې په ډبرم کولی شي په نل باندې هم کولی شي چې زور سره نی په خپله پرې کول کې تیره وي دا هم ترې معلومه شوه څلورم ته څه معلومه شوه د صحابو د رسول الله سره محبت څه خو لږ شی دی خو هغه یې په خپله حصه ولېږله پنځم ته څه معلومه شوه هدیه لېږل مشر رسول الله مبارک له هدیه دا دې لېږلې ده دا څو مسایل ته معلوم شي وفي الباب عن جابر دا هغه فی الباب روایت راغی په دې باب کې کم باب چې د عقل د ارنب سره متعلق دی د جابر روایت هم شته په دې باب کې د چا روایت شته د جابر روایت هم شته په دې باب کې او په دې باب کې د عمار روایت هم شته هغه کې عقل د ارنب دی او په دې باب کې د محمد ابن صفوان هم شته یقال محمد ابن سویفی صفوان یا سیفی دا شته په دې باب کې اوس مولانا صاحب د اب شو کنه امام بخاری صراحتا تکرار کوي په روایاتو کې امام مسلم اسانید وروړي متن یو وروړي اسانید او دې بس دې جاب په باب کې وته اشاره کوي چې باب کې د جابر روایت دی او د عمار د محمد ابن صفوان دی حواله به جلد اول کې در کوم ښه دا غي مې کړی دي قال محمد ابن سیفی هذا حدیث حسن صحیح سوال وکړه چې حسن صحیح ولې جمع کړل یاد دي حسن خو هغې ته وایي چې د یو رای په حافظه کې نقصان وي خفت وي او صحیح هغې ته وایي چې پکې نه نو ما درته جوابونه کړي دي یو جواب مې دا کړی دی چې د دې ممکن ده دوه سندی یو سند د درجې د حسن دی راوي پکې خفیف الضبط دی او بل د درجې د صحیح دی نو حسن بسند و پکې مقدر دی و صحیح بسند او یا یو سند دی او د راویانو پکې اختلاف دی چې دا راوي د حسن د مرتبه دی خفت د ضبط دی او که د صحیح نو گویا کې او پکې حذف شو حسن او صحیح او یا درې مې څه ویلو چې د حسن نه حسن لذاته مراد دی او د صحیح نه صحیح لغیره یعنی دواړه جمع شو په تعدد د طرق صحیح لغیره دی او سرونم جواب مې دا کړ چې صحیح نه مصطلح معنا مراد ده د حسن نه لغوي نو څه مطلب هر صحیح حسن وي والعمل على هذا عند اکثر اهل العلم ورا اکثر علما لا يرون باكل الارنب باسا دی نویني په اکل د ارنب باک اس باک نه مني یعنی مباح دی وقد كره بعض اهل العلم اكل الارنب او بعض علما اغا بعض السلف دی ایمو اربعو کې څوک نشتا اغي سوي اغي وي اكل د ارنب مکروه غني وقالوا انها تدما د دې حیز رازي وینه رازي
نو په دې وجه دا مکروه دی دا د هغې خپله رایه ده هېڅ قسمه حدیث ورسره مرفوع نشته او حیض راتل خو دلیل د حرمت نه دی نفاس د ټولو څارو راځي که نه راځي دا وایه د غوام نفاس راځي چې غوا کله بچی راوړي پیروان ته وغورځېږي او ډېره موده وینه غورځوي د ګډې چیلې هم نفاس راځي چې کوم وخت کې بچي وشي نو وینه ترې روانې ډېرې ورځې وینه روانې د ښځو څلوېښت ورځې د هغې کمه تاسو ګورئ غوا ته چې غوا کله هم بچي و چې ډېره موده د سارو ولا دغه ورکوي ګوړه ورکوي ځکه ښځې چې په نفاس کې ګرم څیزونه خوري نو ګوړه ورکوي چې دا وینې ساقطه شي چې دا جوړه شي او ټیک شي نو چې هر کله د ډېرو ماکولاتو هغې حیواناتو ما یوکلو لحمه چې لحمها د هغې نفاس راځي اکل یې جایز دی حلال دی نو که حیض راشي نو اکل کم دی نه حرام ګرځي په نفاس کې هم فطري وینه وځي او په حیض کې هم فطري وینه وځي نو د دې حیواناتو خو نفاس راځي چې خو په د حرمت قولونو که نه نفاس ته وجه نه هغه هم یو فطري تور وینه ده عقیب الولادت وځي او د حیض هم یو فطري وینه ده نو خروج د وینې د قبول نه دلیل د حرمت نه دی دې په نورو حیواناتو قیاس کوم او څه حدیث مرفوعات وي سره نشته دی بس په کوم مولانا بس او اوس داسې وکوه چې دا بخاري جلد ثاني راکړه چې هسې د شورو درته وکړم شورو نو بیا به تاسو دغه بشي هسې شروع درته نن کوم ښه نور تفصیل به راته سبا ویم انشاءالله چې دومره شي چې کتاب شروع شي هلته هم ما سره بخاري مغازي د خو هغه هلته ششماهي نه پس شروع کوم تاسو ته شروع کوم کتاب المغازي باب غزوة العشيرة او العسيرة هغه یو ټکی پکې وایه که نه زموږ د استادانو متداول ټکی چې دی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد رب يسر علينا هذا الكتاب ولا تعسر علينا هذا الكتاب وتمم علينا بالخير يا فتاح وبك نستعين رب يسر علينا هذا الكتاب ولا تعسر علينا هذا الكتاب وتمم علينا بالخير يا فتاح وبك نستعين رب يسر علينا هذا الكتاب ولا تعسر علينا هذا الكتاب وتمم علينا بالخير يا فتاح وبك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المغازي باب غزوة العشيرة أو العسيرة وقال ابن إسحاق أول ما غزا النبي صلى الله عليه وسلم الأبواء يا الأبواء ثم بواط ثم العشيرة وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال كنت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل له كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة قال 19 قيل كم غزوت أنت معه قال 17 قلت فأيهم كانت أولا قال العشير أو العسيرة فذكرت لقتادة فقال العشيرة وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين.